أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. سورة البقرة دویم سپارہ دریم رکوع 163-164 نمبر آیات. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس دی 163 نمبر آیات نواخلا 176 نمبر آیات پوری ددی صورت سلورم باب دے. پدې کې الله جل شانه په دویم ځل دوباره خپل وحدانیت یوواله داغي داوا ذکر کوي او د خپل یووالی د وحدانیت الله جل شانه عقلی دلایل دا ذکر کوي. دینه مخکې الله جل شانه د خپل وحدانیت داوا او دلیلونه مخکې دی صورت کې ذکر کړی دي. دا دویم ځل چې دی صورت کې الله جل شانه خپل وحدانیت یوواله دا بیانې او داغه د پاره عقلی دلایل الله جل شانه ذکر کوي. مخی آیتونو کی دا اللہ جل شانہ دا احکامات کم خلق چی آغا پٹائی دا غی دا پٹولو کوشش کئی دا غی دا سزا ذکر شو چی باغی بان دا اللہ جل شانہ لانت تے دا فرشتو دا تمام خلق لانت تے او دیل پارا دردناک عذاب دے دا ذکر شو. اوزلتا دی آیتونو کی اللہ جل شانہ خپل وحدانیت او رحمت یعنی اغا اللہ جل شانہ ذکر کئی چی استاسو هم یو معبود دے داغا نسوا بل زید بنا استاسو لپار دا نشترے. نمخ کی اللہ جل شانہ دا حق خبر پٹون کو دا پار عذاب او لعنت ذکر کو اس دا لعنت نہ خلاصی دو طریقہ او چل اللہ جل شانہ خی چی دا لعنت نہ بسنگ خلاصی گئی پدی طریقی بخلاصی گئی چی تاسو اللہ جل شانہ یو امنی داغ عبادت شروع کئی او داغ نہ بوتان وغیرہ دا کفر او شرک او حق پٹول دا پریگ دی. نو گویا دلانت خلاصی دو چل او طریقہ اللہ جل شانہ دا ذکر کئی چی سنگ بچ کی گئی. نو اللہ جل شانہ فرمائی چی زما وحدانیت امنی عیسیانو تا ہم ور کی ذکر ناغد خطاب دے او یہودیانو تا ہم دے چی اغیب ویل وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ. یہودیانو ویل عزیر علیہ السلام دا اللہ تعالی زوی دے او عیسیانو ویل عیسی علیہ السلام دا اللہ زوی دے. نو اللہ جل شانہ فرمائی چی نا دا خبر غلط دی. الہکم الہ واحد ستاسو الہ ستاسو معبود او میو دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی د قریش کم کافرانو غٹ غٹ اغا پیغمبر علیہ السلام لراغ او پیغمبر علیہ السلام نے دا تپوسو کو چی تمونگ تا داوے چی دیو اللہ عبادتو کئی او اللہ امنی دا اللہ خبر منی دا اللہ دا عذاب نیری گئی دا نافرمانی نزان بچ کئی. نمونگ تا دی اللہ صفت لگ ذکر کر اللہ ستوئی اللہ دا سن جوڑ دے پلارے سوکتے زامنی سم ندی کم دی او خزیز دا صفت مونگ تا بیان کا چی دا سن جوڑ دے سرونا سپینو زنا مونتر اللہ جل شانہ نسب نامہ لگا بیان کا. اللہ جل شانہ دا آیات اور بسید بل آیات دا نازل کو او بل روایت کے ورسرید سورہ اخلاص دام اللہ جل شانہ نازل کو. ندی کہ دا اللہ جل شانہ نسب نامہ دا قل هو اللہ احد او یا دا و الہکم الہ واحد چ اللہ جل شانہ یو دے اللہ صمد اللہ بھی نیاز دے لم یلد ولم یولد دا اللہ جل شانہ نہ پلار شتا نی اولاد شتا نہ دا چا
نه پیدا دی نه څوک پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او نا غسر څوک برابر شتا غسر څوک همسر دانشتره دا آیاتونه الله جل شانه نازل په دغه جواب کې بل تفسیر ابن کثیر ذکر کړی چې پیغمبر اسلام او فرمایل چې دا آیات دو آیاتونه په قران کې دا سری چاغي کې اسم اعظم دی اسم اعظم د الله جل شانو یو خاص نوم چې داغي په برکت باندې څوک سوال کوي الله جل شانو دا جایز سوال سکی ضرور قبلای نو دو آیاتونه دي یو دا آیات و الهکم اله واحد او یو الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم دک آیات آل عمران سورۃ چې کله شروع کیږي درې مصیباره کې پیغمبر اسلام فرمائے چې دا دو آیاتونو کې د الله جل شانو اسم اعظم دی الہ وغیرہ و الہکم الہ واحد نو الرحمن امراغله الرحیم امراغله دی بیا اول آیات کې الله نو امراغله دی الحی امراغله دی القیوم نو نشویلې چې کم یو دی خو په دې دو آیاتونو کې پیغمبر اسلام فرمایي چې یو اسم اعظم د الله جل شانو موجود دی و الہکم الہ واحد دا سے انداز سره الہکم الہ واحد دا شپږ ځله تمام قران کې دا الفاظ راغلي دي الہکم الہ واحد اس الہ ستوی لیکي د دې مختلف معنی دي او ټول معنی دا صحیح کې دی چې د الله جل شانه په ذات باندې دا غي اطلاق دا کې دی شي الہکم الہ واحد الہ یو معنی دا الہ او معنی دا عبادت بمعنی عبادت یعنی معبود نو د الہ مطلب دا شو چې الاغذات چې هغه سوی د عبادت لایق ته او معبود دی دویم معنی دا الہت الیه د دین دا ماخوذ دی څه مطلب بمعنی سکون او آرام نو الہ مطلب دا شو چې دا ذاتو چې انسانان مؤمنان دغه الله سره چین او سکون دا څه قاعده حاصلې دغه الله په ذات سره دغه الله په نوم سره دغه په وسیله سره دې څه کوي چین او سکون او اطمینان د حاصلېږي لکه یو ځکه الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب دا زړونو اطمینان پس سره دی الله جل شانه په ذکر سره دی نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے نو الله جل شانه الہ اغذات شو چې داغه په ذکر سره داغه په حکم منلو سره د انسان زړه ته چین سکون اطمینان دا سکیږي دا حاصلېږي سبب ور سره نه خو لیکن چې د الله جل شانه ذکر کوي زړه ته یو قسم چین او سکون دا اطمینان ورته حاصل سړی راشي او د سردامو کې منځ کې یو قسم چین سکون ورته جمعات کې شي حاصل شي هغه تکاوت وغیرہ دا ختم شي بل دریم معنی الہت الیه بمعنی د سخت هغه ذات چې سختۍ کې ورته فریاد کولې شي نو الله هغه ذات شو چې تمام انسانان په خپل مصیبتونو تکلیفونو کې په سختو کې الله جل شانو ته کوي دا فریاد کوي دا دریم معنی شو بل معنی دار الہ الفصیل نو وتلې ده مین کول د بچ مور سره دې ته الہ الفصیل دا ویلې کیږي نو مطلب دا شو چې الله هغه ذات ته چې مؤمن بندا هغه سره د زړه نه مینه کوي او د ټول نه زیات مینه کوي د ټول نه زیات مینه کوي وړاندې آیات کې مرাজি والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان د الله جل شانو سره د ټول نه زیات محبت ساتي مال سره محبت اولاد سره محبت دنیا سره محبت لیکن د دې ټول نه زیات محبت مؤمن بند چا سره ساتي الله سره ساتي الله د مال سره د محبت ساتي خو لیکن کله چې د الله حکم راشي د مال محبت باندې د الله جل شانو د الله په محبت د مال محبت دې قربان کی الله ورته زکات ورکا دے زکات ورکای الله ورته د عشر حکم کوي عشر ورکای نو ګوره د الله محبت اول نمبر او دغه سيزونو محبت شو دویم نمبر د خپل اولاد سره محبت کوي لګیاوي ولیکن د الله حکم راشي د اولاد پری د الله حکم طرف ته متوجي شي د دنیا سره محبت ساتي لګیاوي خپل پټه خپل کاروبار دکان ولیکن د الله حکم راو دا هر څه پریګ دي او د الله جل شانه حکم طرف ته شي متوجي شي دا سلورم معنا شو پنځم معنا الہ د الله الیه ماخوذ دی معنی سره پرده کول څه پرده کول نو الہ غزاد ته الله غزاد شو چې د عقلونو نه او د انسانانو د سترګو په دنیا کې سره دا پټته د انسان پدې د دنیاوي سترګو باندې الله جل شانو نشي کوله ځکه قران کې راځي لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار تاسو سترګي اے انسانانو پدې دنیا کې تاسو سترګي د الله جل شانو د ذات ادراک نشي کوله الله جل شانو تاسو ادراک کولی شي تاسو نشي کوله پیغمبر اسلام فرمای د قیامت پر ورځ به الله جل شانه د سترګو کې د مؤمن سترګو کې صلاحیت پیدا کی دی به الله جل شانه ذات
تکتی شي. پیغمبر اسلام فرمای انکم سترون ربکم کما ترون القمر ليله البدر. تاسو به خپل رب تر قیامت پر ورځ داسې ګورئ، داسې دیدار به کوي لکه څنګه چې سړی د څوارلسمې شپې سپوږمۍ ته ګوري. نو خایس وغیرہ کی تشبیه نه ده، الله جل شانو د هر چیز نه پاک دی، ولیکن مطلب دا دی چې الله جل شانو ذات په داسې انداز سره خلقو د ښکاری چې خلق ډیر وي درش د وجه نه مسوک پاتې کیږي نه چې هغه محروم شي د کتونه. لکه یو خاص کس راشي علم راشي هر سړی وي چې زی صحیح کم، خو لیکن خلق ګڼ شي نبی اسو سرونه شي نخ کاری ولکس نه، الله جل شانو ذات بدک کسی وي تمام خلق ورته سو دا بکتی شي. نو لا علی هنا پرد کولو دا مطلب شو چې په دنیا کې د انسان سترګې د انسان عقل د الله جل شانه اغدیدار وغیرہ په دنیا کې نشي کوله. الله جل شانه په دنیا کې د خپل سن پیژنې د قدرت د نه نه پیژنې د کائنات ذره ذره د الله جل شانه د وحدانیت انسان ته یو قسم چغه وਹੀ. شپږم معنی څه شو؟ الہ ولها یو لهونه ماخذ دي معنی سره حیرانتیا. نو الله جل شانه اغذات ته الہ اغذات شو چې تمام مخلوق د الله په قدرت کې، د الله په لویوالي کې، د الله په عظمت کې سړي حیران او سرګردان دي. الله جل شانو کائنات سمنه وسیده سمنه سيزونه پیدا کړی، نوې نوې تحقیق کی، نوې نوې سيزونه روزي. دا دنیا به ختم شي خو لیکن د الله جل شانو کوم عجایبات دي دا به انسان معلوم نکي. انسان دا استوري دي دته انسان لانه دی رسله حقیقت نه دی معلوم کړي چې کوم مخلوقات الله پیدا کړی، نوې نوې تحقیقات کیږي، نوې نوې سيزونه روزي. دا الله جل شانو چې کوم کائنات پیدا کړي دي دا الله قدرت او لیواله ته انسان سره دا حیران او سرګردان دي. نو الہ دغه ذات ته ویل کیږي. بیا وما معنی سره ولهت الینا ماخوذ دي معنی دا حاجت طلب کول، خپل حاجت غختل. نو الہ غزاد ته چې تمام خلق الله جل شانو خپل حاجات طلب کوي. تمام خلق الله ته محتاج، الله چاته محتاج نه دي. نو الہ دا الہ ذات څه شو؟ دا معنی شو. او دا تمام معنی صحیح کی دی شي، دا تمام معنی دا صحیح کی دی شي. حاجت پور کون کېم الله دی، او د دنیا نظام چلون کېم الله دی، او هر قسم تصرفات کون کېم الله دی. مولانا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه اغلی کلی دی چې الہ غزاد ته ویل کیږي چې داغه باندې انسان باور او اعتماد کولې شي او داغه نه یره کوي او داغه نه امید ساتل کیږي. نو الله دا ذات ته چې هغه باندې انسان باور او اعتماد کولې شي. په دنیا کې پچا باور او اعتماد تعمیل نشي کولې ځکه دی فانی دی، دی فانی دی. ور الله جل شانو مخکینی چې کوم مذهبي کتابونه تورات زبور انجیل د دې د حفاظت ذمہ داری الله بندګانو ته حواله کا. نو بنده فانی دے حفاظت هم فانی شو، خپل اصلی شکل کې پاتې نشو. دری قرآن حفاظت ذمہ داری الله خپل ذمہ وایستا، الله باقی دے. نو دا تر قیامت پورې ودا قرآن هم باقی. الله دې حفاظت ذمہ داری غشرا، نو الله جل شانو د کوم سیز ذمہ داری واغشتا، نو باروسه اعتماد په الله باندې کولې شي، هغه نه يرم کېږي شي او هغه نه امید هم ساتل کېږي. او الله دا ذات شو. استاد تمام معنی پدې کې دا صحیح کېږي شي. او شروع کې موږ د الله جل شانو د لفظ تفصیل کړو چې د الله جل شانو څنګه ذات کامل لې، دا سه لفظ الله د الله جل شانو نمونه مسری دا کامل لې. الله جل شانو ذات څنګه به نقطو دے به عیب دے، دا سه لفظ الله تو ګره پدې کې ټکی والا حرف نشته، با تا وغیرہ نقطې والا حرف ورکی نشته. نو د الله ذات د نقطو د عیبونو نه پاک ته، نو نوم د عیبونو او نقطو نه پاک ته. پیغمبر اسلام محمد نو پیغمبر اسلام ذاتم د نقطو عیبونو نه پاک ته، نو لفظ محمد هم عیبونو او نقطو نه پاک ته، نقطې والا حرفونه دا به نشته. بل د الله جل شانه دا لفظ الله ته وګوره، د نوم ته وګوره. نو الله لپاره الله نو هم استعمال شوی د قران کې الله لا اله الا هو. او چې الف ته خوا کې نو لله پاتې شو، نام الله لپاره استعمال شوی دی الحمدلله رب العالمین، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یو بل لام ته خوا کا نو له به پاتې شي، الله جل شانه لپاره دا استعمال شوی دی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اوس دا بل لام ته خوا کا صرف هو به پاتې شي، نام الله جل شانه لپاره استعمال شوی دی الله لا اله الا هو. مراد ته الله جل شانه ذات ته. نو یو حرف ته خوا کې نو یو حرف پاتې شي هم د الله په ذات باندې دلالت کوي، کدو پاتې شي کدری پاتې شي هم د الله جل شانه په ذات باندې دلالت کوي. نو الله فرمایي الہکم الہ واحد، ستاسو معبود یو معبود دی. الہ واحد، واحد څه مطلب چې الله
جل شانه هر لحاظ سره واحد دی، نه په ذات کې ور سره څوک شریک شته، نه په صفات کې ور سره څوک شریک شته. د الله سره په ذات کې په خدای کې هم څوک شریک نشته ری. ولی نشته ری؟ کچرته په دې دنیا کې الله فرمایي لو کان فیهما الہۃ الا الله لفسدتا، که په دې دنیا کې دوه خدایان وي نو دا کائنات دا نظام منشو چلی دی. یو الله ویل زباران کوم، بل ویل زنه کوم، یو ویل چې زری فلانی لزوی ور کوم، بل ویل زور لور ور کوم، نو د دنیا دا نظام من چلی دو. لہذا چې په دنیا کې فساد نشتا او د دنیا نظام روان دی، دا د دې خبرې دلیل دی چې دویم خدای نشته ری، دویم خدای دا نشته ری. په یو کور کې یو پلار وي، خلک چې زوی سکارو کې ورته وینا لکه تام ځان د پلار جوړ کړی دی، نو بیا نه چلیږي. په اداره کې یو مشر وي، هر سړی مشر شي بیا نه چلیږي. په یو ملک کې یو مشر وي، که هر سړی مشر شي نو بیا کار نه چلیږي، بیا کار دا نه چلیږي. نو الہکم الہ واحد، الہ واحد یعنی اللہ جل شانہ یو دے. څه مطلب؟ یواز مستحق د عبادت تے. یا الہ واحد دویم معنی لا نظیر له، دا اللہ جل شانہ سے نظیر نشترے. بل ذکر اللہ فرمائے لیس کمثلہ شیء، دا اللہ جل شانہ پرنگ سشتہ دینا، دا اللہ جل شانہ مثل دا حسیز نشی گرزی دے. یا مطلب لا نظیر له فی الکائنات، دا اللہ جل شانہ سرا پا کائناتو کی شریک او برابر نشترے، نہ په ذات کی او نہ په صفات کی. بلدا لم یکن له کفوا احد، اللہ سرا تزور کی سوک برابر نشترے، اللہ سرا سوک همسر نشتا، دا اللہ د زور تر چا زور دا نشی رسیدے. او بلدا مطلب چې په کائنات کې داسې ذات چې ازل نو تر ابد پورې بوي، ازل نو تر ابد پورې وي، صرف د الله ذات ته. نور تمام شذ رسری پدې داسې وخت راغله دي چې دا موجود نو. انسان نے انسان نشواله راغله دي، ادم پر راغله دي، کائنات ته پدې نشواله راغله دي. په کائنات کې یو څه داسې نشته چې څو باغی ادم نه راغله، یا هغه به همیشه پاتې شي. کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. ہر یہ چیز با فنا کی صرف دا اللہ ذات باقی ہوئی. جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا. کل جسمنو دا اللہ ذات موجود، او وقت براشی چې سبب نہیں صرف دا اللہ ذات موجودی. کل چې دا دنیا بالکل ختم شي، 40 سال و بالکل خاموشی، صرف دا اللہ ذات کو موجودی. بیا چې کله الله جل شانہ حساب کتاب کوي، هغه ټیم الله جل شانہ आवाजونه کوي لمن الملک اليوم، نن دا چا بادشاہت ته. یا دا دنیا چې الله ختم کی نو الله جل شانہ به आवाजونه کوي لمن الملک اليوم، نن دا چا بادشاہت ته. سوشو د دنیا هغه بادشاہان. نو الہکم الہ واحد، الله جل شانہ یواز دی، پس کی فذاتو کې هم، پس صفاتو کې هم. وَإِلَٰهُكُمْ او معبود ستاسو الہ واحد، معبود یو دے. لا الہ الا ہو، نشترے ہس معبود سوا دہا غنا. الرحمن مہربان نے، الرحیم خاص رحم کو ان کے دے. یعنی یو قسم در آغی دا اعتراض جواب مشو چا صفا مروا پا مینس کے با آغی سکول دغا یو قسم اجسائی اغب بدا گرنلا، ذکر چی پیوبانی یو طرف تا اساف بود پروتو پا بلبانی نیل بود پروتو. نو اللہ جل شانو فرمائی چی نا دا استاسو خدایان ندی، دا صفا مروا په مینس کې دا منډه دا ځای الله حکم دی. یا مطلب دا لري چې د مشرکانو 360 بوتانو د هر ورځ لپاره بیل بیل بوتای ځان له جوړ کړو. الله جل شانو پاغي باندې نفي کوي چې نه دا خدایان ندی، دا الہ نشي کېده، دا سړي دا محتاج دي په خپل وجود کې. و الہکم او معبود تاسو الہ واحد، یو معبود دی. لا الہ الا هو، نشته هیڅ معبود سوا د هغه. الرحمن مهربان دے، الرحیم خاص رحم کون کے دے. ان فی خلق السماوات والارض، اس اللہ جل شانو دعوی ذکر کا چې و الہکم الہ واحد، ستاسو معبود یو معبود دے. اس ولی یو معبود دے، دلیل پہ سرے اللہ جل شانو دلیلونه ذکر کئی. دا اللہ جل شانو د یووالي ډیر دلیلونه دي، خدلته الله جل شانو هغه دلایل ذکر کئی چې انسان ورځ او شپه داغی مشاہدہ کئی، ورځ او شپه هغه ته ګوري. نو اول الله جل شانو هغه سيزونه ذکر کئی. الله تعالی فرمای ټول سيزونه ذکر کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، پدی سيزونو کې آیات، آیات اخر کې ذکر کئی. پدی سيزونو کې لوی لوی نخ پرتی دي، خو چاله پارا لقوم یعقلون، خلق لپاره چې عقل استعمالي د عقل نکار اخلي. دا الله جل شانه د ویوالي دلیل نصری الله جل شانه دلته ذکر کوي چې ډیر زیات دي.
نو ډمنه دلیل سره فی خلق السماوات والارض یقینا شته په پیدایش د اسمانونو او زمکه کې سشتره د الله د یووالي دلیل. نو السماوات والارض صرف زمکه او اسمانونو الله نه ذکر کوي بلکې د زمکه سره چې کوم احوال دي اسمانونو سره کوم احوال دي کوم سيزونه دي اټول پدې کې راغ. نو ان فی خلق السماوات والارض د اسمانونو په پیدایش کې نو اسمان ته وګوره او اسمانونه دي او ورلاند سستن نشتا سدیوال نشتره بل الله جل شانو دغه اسمان سمنه اوچت ذکر کړي دي جوړ کړي دي اوچتواله دی ورکی ستنه ورکی نشتره بل ځکه الله فرمایي چې ينقلب الیک ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت اسمان الله پیدا کړي خودی که صعيب نشتره بار بار ورته ګوره ولیکن ستانه ضرب واپس ناکام راځي او دې که صعيب دا پیدا نکي بیا اسمانونو کیو ګوره الله جل شانو نور او سپوږمۍ سمنه لوی الله جل شانو پیدا کړي دي دا نور سمنه لوی دي دا سپوږمۍ سمنه لوی ده دا ستوري چې موږ ته واړه ښکاری د دې سمنه لوی وجودونه دي الله جل شانو فرمایي دا نور تو ګوره سپوږمۍ تو ګوره بیا دا هغه فیدو تو ګوره حول الارض زمکه تو ګوره نو الله جل شانو دا سه انداز سره ذکر کوي چې انسان د زمکه تو ګوره اسمان تو ګوره نو تاسو زما د یووالي دلیل غواړي پیغمبر اسلام نه چې موږ ته الله د یووالي څخه دلیل ذکر کا څه دلیل له نو لګ دلیلونه دي ځان ته وګوره جهان ته وګوره کوم طرف ته ګوري نو زما د یووالي څخه دلیل دا موجود دي. زمکه الله جل شانو څنګه ګرځولې د سخت ده چې انسان ته فایده نشي اخیسته نن ډیره نرمه ده چې انسان په ګرځېدې نشي بیا په زمکه کې قسم معدنیات الله یې خري پدې کې نهرونه دي پدې کې غرونه دي پدې کې اوبه الله جل شانو پیدا کړې دي. واختلاف الليل والنهار دریم دلیل پتلو راتلو د شپې او ورځې کې پدې کې دلیلونه پراته دي یعنی الله جل شانو نظام تو ګوره چې څنګه ماقام شي الله جل شانو پدې مغربي مشرقي دنیا باندې یو قسم صادر د تیارس کی دارا کاږي اوس تیارو دا سره راځي لکه سړی له فزان باندې کمبل چې خپل طرف نه شروع کی نو چې کوم مشرق طرف ته دنیا دا او شپکی نو پټول باندې الله جل شانو ورو د تیار د صادر راکاږي بیا چې کله سحر کیږي الله جل شانو د تیار صادر ته خو کی رڼا په الله جل شانو راولي هغه لپاره الله دا سه تنظیم کړي دي دغه نور الله مقرر کړي دي او نور لګیا دي کله دنیا پیدا شوی تر اخره پورې دا خپل ذمہ داری دا پوره کوي دا سمنا توانای انسان لور کوي انسان د دې دغه نشي کول اندازه نشي لګوله دا سه نظام الله روان کړي دي چې دې کې خرابتیا نه راځي دا انسان دا نظام پرنګنه چې بجلی کا مشوا پوره کړي نشي نه چرته مرګ شاټه نه راځي د الله جل شانو دا سه نظام دی. وقت اختلاف الليل والنهار خبیا دې شپه او ورځ ته وګوره کله ورځ وګدشي او کله شپه وګدشي الله جل شانو فرمایي یولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل کله ورځ پکې داخله کو کله شپه ورځ کې داخله کو دې ته وګوره الله جل شانو فرمایي بل دلیل والفلك التي کدریاب ته ګوري په دریاب کې هم ستاسو فائدې شته دي کیشته ته وګوره انسان دې لګوند کې بوج دې د وبو د پاسه نشو دی سن الویل بهری دغری الله جل شانه فرمای چې وسخر لكم الفلك دا کیشته مستاسو لپاره مسخر کړی دي اوس کیشته پس سره چلیږي الله جل شانه قسم هوا ورکه پیدا کړی دا په دا سمندر د پاسه د دې په ذریعہ باندې دا کیشته سویدا رواني وي نو ابل ځکه الله جل شانه فرمای چې ز پدی باندې فاسکناو فی الارض چې کچرتا دغه هوا مون ادرولا کدا هوا مون ادرولا نو ستاسو دا کیشته په پځې باندې ولاړې پاتې شي نو والفلک التي تجري في البحر هغه کیشتو ته وګوره چې رواني وي د دریاب په دریاب کې بما ينفع الناس پدې کې سړي هغه سيزونو سره چې انسان ته نفع ورکوي یعنی تجارت شو یو زین بل زیته سيزونه وړل شو درې سلور میا شدک کا سمندري چې کم دا جهازونه دي دای سفر کوي لګیا یو ملک نه بل ملک ته سامانونه وغیرہ وړي درې سلور میا شه ودم نلویل وي چې پورا ګراوندونه ورکی پورا اوټلی ورکی وي د دې کلی نه زیات غټواري په جسامت کې اوس دادم نلوي جهاز په اوبو کې څنګه روان دي بس الله جل شانو دا غره مسخر کړی دي دا او به مسخر کړی دي دک کیشته الله جل شانو مسخر کړی دي وما انزل الله من السماء من ماء بل الله جل شانو فرمای بل دې ته وګوره چې دې ته نه ګوره اسمان ته وګوره اسمان زتاله باران ناورو دې باران انداز
انداز ته وګوره باران څنګه راوروم د کترو کترو په شکل کې په یو ځای باندې کده سیلاب په شکل کې په یو ځل یو غرب سره میرا دا وقولو اس به انسان نه وی پاتې ستا یو سیس بنو پاتې باران بکیدو کدک انداز سره میکولو تا به یو سیس جوړولو چې باران پکیدو هر څه به دل خرابول نو نری نری ساس کې الله جل شانو دغه کو نو د انسان ضرورت هم پیدا شي انسان ته نقصان هم نه ورګي انسان ته نقصان هم نه ورګي بلکې الله جل شانو داسې کوله چې بس اعلان کوله چې کال کې به یوزل باران کیږي ځان له یو کال او بس کوي دا سٹور کوي سمنا ګران ابو انسان مسمن لوی ټینګي جوړولا بیا که فرض ک او بده ورکی ځان له جمع کړي وي پندش پک میاشه بس دوی می کړو خراب شي وي دا غي تنظیم به کولو نو انسانان بټولم پدې کې بس د اوبو په حفاظت کې لګي دا الله جل شانو قدرت ته او بل الله جل شانو سکی بقدر ضرورت او په انسانانو رو وره د باران په شکل کې زمکه تم فایده حاصل شي زناور ہوتا انسانانو ته خبیا چې کوم اضافي او بوي د نور واخلا پاره الله جل شانو دا غي تنظیمو کې په غرونو باندې د وور په شکل کې الله جل شانو واسکه ال تدور په شکل کې وره ال تستور شي نو دا غرونه ولا الله د کانی سخت پیدا کو د خور امیزش وغیرہ ورکه ناراضي خرابواله ناراضي باغی محفوظ پرتی وي بیا الله جل شانو چې کله انسانانو ته ضرورت وي هغه اوبو هغه وور باندې الله جل شانو نور او هوا راولي هغه ویلی شي اوس هغه غرنه به وروړي څنګه دغه تنظیم الله کو او لاندې پزماکه کې قدرتي پایپ لاین الله جل شانو دغه کو د زمکه رګونو کې دا اوبه الله تقسیمي کې نو التنا وبره روان شي او موتا می غجر کې بور او کو اوبور کې روزي دا الله جل شانو قدرت ته الله جل شانو د انسان لپاره اسانه کړی دا وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض اوس الله جل شانو د باران فائدہ ذکر کوي چې پدی سره ما ژوندۍ کا زمکا یعنی څه مطلب او چې زمکا شاړه زمکا دامه سکه دامه ژوندۍ کا د سل پارا وبس فيها من كل دابه او بیا می خوارک پدی کې هر قسم زناور هر قسم زنده سر نو پدی کې فصلونه پیدا شو فصلونه چاو خړ زناور او دک زناور د چاره فائدې لپاره د انسان د فائدې لپاره د کائنات هر یو چیز د انسان د فائدې لپاره دی ځکه الله جل جلاله فرمای ان الدنيا خلقت لكم دا تمام دنیا میں انسان استاره فائدې لپاره پیدا کا وانتم خلقتم للاخره او تم اخرت لپاره پیدا کی نو تمام کائنات لګیا دی د الله جل شانو چې کوم مقصد ل پیدا کړ د انسان د فائدې لپاره هغه اغینه سر نه خوا کوي وا او میخ موتانا سمن په جسامت کې غټتي ولیکن الله مسخر کړی دی نو انسان تمخ نه راګرځي وړو کې معصوم نه پړې والا ورکا ورپسې سل اوخان روان وي دا الله مسخر کړی محتاج رسول الله دا دعا وایو سبحان الذي سخر لنا هذا باقی د غزاد لره چې د زناور موږ لپاره مسخر کړی دي وما كنا له مقرنين ورنا موږ د دې کابو کون کینیو که یو وا یو می خصشي هوشي به انسان نشي کابو کوله دا الله مسخر کړي په موږي باندې یو زینه دا کې بل زیتا دا الله چونکی دا الله د وحدانیت لوی لوی نخيري خو موږ سره اهمیت قدر ځکه نشته موږ ته هر ټیم سره دا مخامخ دي مخامخ وینو راوینو نه اهمیت او قدر نشته ورنا کدا یو سیس الله جل شانو سره پورانه کې او بده انسان د فائدې لپاره دا یو او الله جل شانو زیات کی په بل طریقې را دا کې د انسان لپاره شي د نقصان ذریعہ ګرځي دکا زناور الله جل شانو سکی پورانه کی د انسان د نقصان ذریعہ یو قسم ګرځي الله جل شانو فرمایي وبث فيها من كل دابه نو هر مخلوق لګیا دی چې کوم ذمہ داری الله ورته حواله کړی دا آپ پورا کوي خو لیکن انسان هغه ذمہ داری نه پورا کوي انسان چې کوم مقصد له الله پیدا کړی دی دی هغه کې خوا دی خوا کوي بل د زناور ته وګوره د زناور نه موږ عبرت واخلو کم زناور ل چې کم خوراک الله مقرر کړی دی اک خوري بل سیز نه خوري سزناور دا سری الله ولا غیا مقرر کړی غیا به خوري تاسو به غوخه نه خوري نو غوا دا غوخه کیدا او دی خوري نه کوي الله کوم سیز مقرر کړی هغه به خوري بل نه خوري شیر دا غیا کیدا الله ولا غوخه مقرر کړی دا غیا نه خوري دا غیا نه خوري انسان الله جل شانو ورته ویلی تبا شین سیزم خوري تبا غوخم خوري خو لیکن خپل بخوري حرام نه خوري خپل بخوري حرام نه خوري سود بنه خوري رشوت بنه اخلي حرام بنه دغه نه استعماله نو زناور خو پریز کوي زناور د الله سپی جنې حکم پیجنې چې دایره طویل دا بخرم ابل سیز بنه خرم ابل سیز دا بنه خرم خو لیکن انسان چې الله جل شانو کوم سیز نه منې کړي هغه سیز نه منې کیږي دا هغه سیز نه پریز نه کوي
وتصریف الرياح الله جل شانو فرمای چې دا اوریاز دې تلګ وګورا چې یو زین لګیارې بل زی تزي الرياح وتصریف الرياح والسحاب المسخر دغه هواګانو ته وګورا اوریاز ته وګورا چې موږ مسخر کړی دي د اسمان او د زمکه ترمنځ دا اوریاز د الله جل شانو د قدرت یو قسم دلیل دی او نخې دی ورکی یو سړی د فرض کو په بالټي کې وبوړي سمنا لوخه غټي کې درونی کې درنواله ورکی راځي نو دی یو زین بل زی ته منتقل کین نو سو د تخامخا د قوت د تخامخا د مشقت ضرورت ورکی راځي الله جل شانو قدرتی تنظیم ته وګوره د اوریازي د ابو نډکی پټنونو ابو پدی کی وی الله جل شانو یو قسم دا قدرتی ټینکای پیدا کړی دي اوس یو ځای کی اوریاز جوړ شو په ابو باندې په سمندر باندې نور اولګي د ابو د هوا په چلی دا بخارات په شکل کې داسې شو روچت شو او اوریاز کې بدل شو او زلته دا ټینکای ډکا شو اوس بدا وړي سو الله ول تنظیم قدرتی هواي ورپسې کا هواي ورپسې کا سمندر نو ریاض جوړ شو کم زی ورته الله حکم کړي گلگت تلاش فلانی ملک اغه تلاشي نو چې کم زی ورته الله حکم کړي عمل ته وریږي پمیس کی پدا پکم خارونو پکم کول تیریږي حکم ورته نه شي الته نه وریږي خو اوس دغه دا اوبرا وختل دغه اوریزونه الله په هواګانی داسې مقرر کی چې دا یو قسم نه جوړ کی او داسې انداز سره دا هواګانی په الله جل شانو دغه کی چې نری نری ساس کی دینه پیدا شي الله جل شانو فرمای دا هواګانو تو ګورا هواګانی دې کې مادوم نه طاقت خیر او السحاب المسخر سحاب اوریز ته ویل کیږي پدې کې تورا سپینا دا ټول اوریز ورکراغي المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون نو پدې ټول کې انسان چې دا هغه سيزونه مې درته ذکر کې انسان چې مخامخ تا تخکاری نو پدې کې سری نخې دي زما د وحدانیت خو لیکن د چا لپاره کم خلق چې د عقل نه کار اخلي پدې کائنات کې غور او فکر کوي چې الله دا کار کولې شي دا کولې شي نو ولې دا کار نشي کولې نو ځکه تفسیر جلالین په حاشیه کې حدیث ذکر دی کم سړی چې دا آیات تلاوت کی د دې آیات تلاوت او کی دا ووري او د په کائنات کې غور او فکر اون کی د الله وحدانیت باندې د بیام ځان په نه کی او بیام نه مني نو د لپاره ویل د لپاره د جهنم یو خاص طبقه ده یا ویل د لپاره هلاکت ده نو په دې کائنات کې د کائنات ذره ذره د الله جل شانو د وحدانیت سوچغي وهي وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد د کائنات هر یو چیز د الله جل شانو د وحدانیت سره دا دلیل له ان فی خلق السماوات والارض یقینا اشتد په پیدائش د اسمانونو او زمکه کې واختلاف الليل والنهار او پتلو راتلو د شپې او ورځې کې والفلک التي او په هغه کشتۍ کې تجری چې روانوي فی البحر په دریاب کې بما په هغه سيزونو سره ينفع الناس چې نفع ورکوي خلقو ته وما او په هغه سيز کې انزل الله چې راورول دی الله تعالی من السماء د اسمان د طرفنا مما انس اوبو فاحیا به الارض اوس باران خصو د اوریز نه کیږي د اسمان نه کیږي نو الله قادر دی چې براه راست بغیر اوریز د اسمان نه دغه کی دواړه معنی کې دی شي او یا دیم معنی اسمان د باران د اوریز نه کیږي نو اسمان څنګه ویل په عربی کې سما ست وی کل ما علاک و افلاک فهو سماء هر هغه چې د انسان نه بروي په انسان سورې کوي نو دیتا د عربی په دغه کې محاوره کې سما ویل کیږي نو څه مطلب د اسمان د طرفنا وما او هغس انزل الله چرا ورول دی الله تعالی من السماء د اسمان د طرفنا مما انسب فاحیا بیا ژوندې کړي به پدی سرا الارض زمکا بعد موتها رسد اوچوالی د هغینا وبث فيها او خواریک الپدی کی من کل داب هر قسم زناور هر قسم زنده سر وتصریف الرياح او پگر زیدو د هواګانو والسحاب المسخر او د اوریزو کی المسخر چې تابع کړي شوی دی بین السماء والارض پمنځ د اسمانونو او زمکه کې لآیات خاص دلیلونه دی خاص نخدي لقوم هغه خلق د پاره هغه قوم د پاره یعقلون چې عقل نکار اخلي دوه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا القرآن والسنة اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين وحسن أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.